حکومت د مسافرو د پاره نوی قانون جوړ کړی دی. کاغو دغه غلطي وکړه نو دغه پاسپورت چې دغه به 15 کال لپاره بلیک لیست هم مشته کیږي او اف آی آر چې دی دا به هم کټ کولای کیږي. نو تاسو پر رشتہ دارو کې به څوک مسافر یا به یار دوست مسافر یا به پلار یا به ورور مسافر دا ویډیو چې دا دغه سره شیر کوي چې هغه هم د دې قانون نه خبر شي او دا غلطي ونه کی. که غلطي وکړه نو دغه پاسپورت پر 15 کال لپاره بلیک لیست مشته کیږي چې بلیک لیست دغه پاسپورت وروشته شو نو بیا هغه یو ملک ته هم نشیدلې لکه هغه سره پاسپورت خو دغه پاسپورت چې دی دا به کار نه کوي چې بلیک لیست پاسپورت لاړو نو تاسو پاسپورت چې دی هغه بیا کار نه دی. دغه شانتي اف آی آر چې دی دا پم کټ کولای کېدای شي نو که اف آی آر باندې کټ شو ریکارډ چې دی دا به تاسو ګنده شي د سره. نو حکومت وس دا نوی قانون جوړ کړی دی چې کم مسافر اکثر به تاسو کتري ځینې کسان په عمره باندې ځي په ویزټ باندې ځي په بهر ملک کې په ویزو باندې زیاتره زموږ مسافر چې دي هغه په سعودي کې دي په سعودي کې دي هغه په عمره باندې لاړ شي یا په ویزټ ویزا باندې لاړ شي دی هلته کې پاتې شي لکه واپسی چې دی دا نه راځي هلته دغه غلطي وکړي دی چې موږ به روپۍ ګټو 4-5 کاله به وګټو بیا به دغه شانتې راځو یا د کمپنۍ په ویزا باندې لاړ شي او هلته کې هغه ویزه چې ده هغه دغه شانتې پرېږدي او بهر آزاد ځان له کار کوي وایي 4-5 کاله کار به وکړو کپیل روپۍ را باندې شته روپۍ به رالیږو بیا به کینسل لا شو. دغه شانتې ځینې په آزاد ویزو لاړ شي د کپیل روپۍ نه ورکوي هلته کې د حکومت هغه ټکس چې دی دا نه ورکوي او دغه شانتې ځان له کار کوي. دغه شانتې که په دوبۍ کې په نورو ملکونو کې خو په غلطه طریقه چې کم کسان اوسېږي او د هغه ملکونو نه ډیپورټ کړل پاکستان ته دا قانون د هغې کسان دپاره دی. که کله تاسو ډیپورټ کړئ نو دلته کې په تاسو باندې اف آی آر چې دی دا به راباندې هم کټ کېږي او دغه شانتې 15 کال دپاره به ستاسو دغه پاسپورټ چې دی دا به بلیک لیست ته ویشتی کېږي چې کم کسان په دغه باندې رالل څنګه چې په ایرپورټ باندې رالی نو هم به ستاسو پاسپورټ چې دی بلیک لیست ته به ویشتی کېږي د 15 کال لپاره او اف آی آر چې دی دا به راباندې هم کټ کېږي جیل ته چې دی دا به تاسو هم ځئ. نو کوشش وکړئ که کمو کسانو دا اراده وي چې موږ به هلته کې لاړ شو په غلطه طریقه باندې به اوسېږو نو حکومت د پسې دا اوس نوی قانون جوړ کړی او کم کسان چې اوسېږي نو د هغو لپاره هم دا قانون جوړ دی. که هغه راځي نو دا قانون چې دی دا به ستاسو دپاره وي ستاسو پاسپورټ په هم بلیک لیست ته ویشتی کېږي. د دې نه مخکې به تاسو وایي چې سعودي نه موږ رالو 15 کاله چې دی بیا موږ سعودي ته نشو تللی نو تاسو به بس یو ملک ته چې دی هم به نشئ تللی که د سعودي نه راشئ نو دوبۍ ته هم نشئ تللی نورو ملکونو ته چې دی دا هم نشئ تللی. دغه شانتې که د دوبۍ نه رالی نو بیا د نورو ملکونو ته چې دی هم نشئ تللی ځکه د 15 کال لپاره به ستاسو پاسپورټ په بلیک لیست کې موجود وي. نو دا ویډیو چې دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورورسي او د دې په باره کې تاسو خپله رایې چې دا هغه هم زموږ سره شیر کړئ.